أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. هرگز انکار ندے کڑے مسیح عیسیٰ علیہ السلام یعنی ڈڑائی ندے کڑے شرم ندے محسوس کڑے پدے کی ان یکون عبدا للہ چی دے دی وی بندہ دا اللہ دا خدای دا بندگئی نے چری طبیعت گڑوٹ کڑے ندے چری تین انکار ندے کڑے مخی تین ندے اڑولے. وللملائکۃ المقربون او نو هغی پرشتو مقربو اچتو مرتبو درجو والا پرشتو. ومن يستنكف عن عبادته او سوک چی مخواڑوی ڈڈو کی دا عبادت دا اللہ نا ويستكبر او تکبرو کی فسيحشرهم الیہ جميعا پس زردہ چی راجم بکی اللہ تعالی دوی لرا الیہ خپل زانتا جميعا طول پٹولا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا پس ہاغ کسان چی ایمان راوڑے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ او عملون اکڑی دی نیک فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ پس پورا بور کی اللہ تعالی دویتا اجرون دوی بدلے او ثوابون دا عملون دوی وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ او زیاد بور کی دوی تدخپل فضلنا. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا او هاغ کسان چی حغی مخواڑولو وَاسْتَكْبَرُوا او تکبرو کو زان غٹ وگنلو فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا پس عذاب بور کی اللہ تعالی دوی تا عذاب دردناک. ولا يجدون لهم من دون الله او دوی بنمومی لهم دخپل زانون دپارا من دون الله پا مقابل دا اللہ کے ولیا ولا نصویرا سوک دوست او نسوک مددگار. یا ایوہ الناس قد جاءکم برہان من ربکم اے انسانانو اے خلقو یقیناً راغلے دیتا ستا برہان قطعی دلیل یقینی دلیل من ربکم د جانب در ابستاسنا مراتنا حضور باق صلی اللہ علیہ وسلم. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا او من نازل کری تاسو تا حغیر رنا واضح لرا مراد قرآن پاک. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ پس ہاغ کسان چی ایمان راوڑو پا اللہ باندے وَاعْتَصَمُوا بِهِ او مضبوطی ونیولو دے حکم دا اللہ لرا دین دا اللہ لرا منگولی پکلک کڑی. فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ پس زرد چے داخل بکی اللہ تعالی دوی لرا پر رحمت خپل کے وفضل او پاغ فضل خپل کے وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا او ہدایت پو کی اللہ تعالی دوی تدنی غلارے. یستفتونکا دوی تپوس کوستانا اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا دوی فتوہ طلب کوی حکم طلب کوستانا اے نبی علیہ السلام. قل اللہ یفتیکم تورتا اوائے اے نبی علیہ السلام چی اللہ فتوہ در کوی تاسو تا اللہ خکلک حکم در کوی تاسو تا فی الکلالت پبارد کلالکی کلالہاغ کس چی اولاد او دغرنگ والدین دائی نوی. ان امرؤن حلقا کجرت یو شخص وفات شی امرؤن مراد دغ کلالا خواک بیا ناری نویو کزنانا
هلکا چې وفات شي دی لیس له ولد او نوی د دپاره څوک اولاد وله اخت او وي د دپاره یوه خور خپله خور یا د پلار نه صرف وي میرنی خور فلها نصف ما ترکا نو وي به د دې خور دپاره نیم ما د هغې مال ترکه چې د کوم پرېښودلی دی وهو يرثها ان لم يكن لها ولد او د میراث وړو د دې خور نه که نه و د دغې خور دپاره اولاد یعنې دی داسې خور ده که بالفرض هغه که لاله وې مړه وې او اولاد یې نه وې نو ده به ترېنه بیا میراث وړو نو چې داسې خور ده او یوه ده نو نیم مال د ده به ورته ورکولی کېږي فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ پس که جردوی دا خویندې دوا یا د دوو نه سیوا فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ نو وي به د دوی دپاره بیا دوه حصې په دریو کې ټول مال به درې ځای شي دوه حصې به پکې دې خویندو ته ورکړی شي مما په هغې مال کې ترکه چې پرېښودلی دی دې کلاله وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً او که چرته وو دوی روڼه شریک یعنې خویندې هم وې او روڼه هم وو فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ نو بیا به وي د نارینه دپاره په مثل د حصې د دوو زنانو دغې یو ورور ته به بیا د دوو خویندو په برابرۍ حصه ورکولی کېږي یبین الله لکم واضح بیان کوي الله تعالی تاسو ته ان تضلوا دپاره د دې چې بېلارې نه شئ تاسو ګمراه نه شئ تاسو والله بكل شيء علیم او دې الله تعالی په هر څیز باندې پوهه عالم سورة النساء ختم شو الله تعالی دې په خپل دربار کې قبول او منظور کی زما او ستاسو د ټولو اوریدونکو دپاره دې الله تعالی د دواړو جهانو د خیر او د خیرونو د برکتونو ذریعه او سبب وګرځي الله تعالی دې په قرآن پاک په ذریعه زمونږ ستاسو آینده مرحلې د قبر حشر خدای دې مونږ ټولو ته اساني کي اسانه معامله دې را سره الله تعالی وکړي آمین